قالوا مسجد بني فلان. نو بعض علما وی چې دا نخعی وی لا یجوز، دا نشي ویلی چې د زید جمعات، د عمر جمعات، د فلان کې جمعات دا نشي ویلی. ولې؟ وی جمعات خو وقف وي، دا خو د چا ملکیت نی. لیکن نور علما ایمان با ټول وی چې دا مسجد فلان اضافت د ملکیت نه دی، اضافت د تعریف د پاره دی. خلک یې په پیژني چې د فلان کې جمعات ملکیت خو نخعی وی مساجد لله، جمعتون خدا الله دی، دا خدا بندگانو ندی. نو خنخعی وی جمعتون دا اللہ دی، دا بندگانو خو ندی. نو بندت ہے ولی نسبت کے ما سے جواب درتا ہوگا کہ دا نسبت بندت دا صدا پارا دے، ملک دا پارا ندی. اوہ سرا تعریف تعرف معلومتیا کہ خلقو تبتو لگیا لگا کم جمعات کے دا مولانا سے بیان دے، دا عمر جمعات کے 50 صدا کے پتورنگزو کے، دا ابو بکر جمعات کے، دا عمر جمعات کے، مالکان نه دي. کوئی کے پا خبرہ تعریف دا پارا خیر دے. ذو سر پسے شاہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين مسابقه وکړه په ما بین د هغې اسونو کې خیل ماوی اسم جمع ده، مفرد من لفظه نلری فرس مفرد دے، التي ازمرت چه ازمار شویو. ازمار پی جنے بس خیل مزمرم ورتوی، مزمرم ورتوی. دا اغا اسونی که دا ازمار شوی. ازمار ستوی دی باندې گیا خوری او زغلی نا، نو دا خسار بشی. ازغل ترخو دا وجود طاقت ختمی گی کنا، بس کور تللی وی او ډوډۍ خوري، خوراک خوري، نو چې ښه سار بشي نو بیا ورسره څه چل کوي؟ بیا زغلی او خوراک پې کمی، بیا زغلی خوراک پې کمی. نو د دا وجود رو رو ویلي کېږي د زغل سره، دا وازګې ویلي کېږي، نو د کې طاقت پیدا کېږي. کوم انسان چې ورزشونه کوي که نه، تاسو خیال دی که نه، دا باډي بلډران پېژنئ که نه، دلته کې چې دا غوښې شوې وې دا لګیای، دا وزنونه اوچتای او منډې وي او زورونه لګی، دا وجود تکړه شي، مضبوط شي. دا پهلوانان نه ګورې په سکونو نه خوږېږي، هغوی له هر څومره سکونه ورکوي الله ته یې ورکوي خوږېږي نه. د هغې دا مسل سرمن سخته شوې، دومره سخته وي چې هغې له سټک هم بری نه خوږېږي، او په معمولي غذار شلیږي هم نه، د هغه سرمنې کلکه شوې، ښه مضبوطه کلکه پیړی داسې مضبوطه شوي. نو دا بیا دوی رو رو په خوراک کمی او زغلی یې، دا ډېر قیمتي اسونه. نو هغه اسونه چې ازمرت مزمر یا مزمر دي، د حفیانه دا د ځای نوم دی، او غایب سنیت الوداع وه، د دې په منځ کې 6 کیلومتره مزل و، هغې پورې به یې څه چل کو؟ دا زغلول به. وسابق بین الخیل التي لم تزمر، کہ ازمار نو شوی عام اسونا د سنیت الوداع نه مسجد د بنو زریقه پورې. ګوره د پیغمبر مبارک زمانه کې د جومات نوم څه؟ مسجد د بنو زریق. دا د جوادی مناسبت ده باش. او عبدالله ابن عمر هم کان فی من سابق بها، د حدیث نه ډېرې مسلې معلومې شوې. یو مسابقه د اصولو ثابته شو، اصول ازغلول. دویم جهادي ټریننګ کې ثابت شو. دریم د اسونو ازمار ثابت شو. او سلورم بیا چې مزمر دی هغه طاقتمند دی، نو هغه به 6 کیلومتره زغلول، او غیر مزمر به 1 کیلومتر. او بل دسه معلومه شوه جمعات له نسبت چاته کول مسجد د بنو زریق. ذو سر پسې شه. مسجد د بنو سلمه د حضور پاک په مسجد النبی د نبوي د پیغمبر جمعات. ذو پسې شه. بس او دې کې راکوټ اختلاف دی. احمد ابن حنبل به په جمعات کې به تقسیم نه کوي، په جمعات کې به تقسیم نه کوي، او زمون ائمه ثلاثه سوي په جمعات کې تقسیم کولی شي. ولې مولانا صاحب؟ ځکه چې دا تقسیم په جمعات کې کوي یا خو د بیت المال مال ویشي، دا خو ډېر لوی اجر او ثواب دی. او یا د 2 کسو خصومت ختمه په جمعات کې، د 2 کسو، نو د 2 کسو خصومت ختمول دا هم اجر دی. و مولانا صاحب زه درته یو خبره من خپل طرف نه کوم، دا واورئ. دا چې څومره اوس دلته کې راځي که نه چې جومات کې تقسیم کول دي، دا دي د دې نه موږ د جومات هغه حصه به والو
چې کوم غیر مختصه للصلات ته ما مخکې ویلو چې د جومات دوه حصې دي یو مختصه للصلات ته یو غیر مختصه ده دا هغه حصه به والړو مسله به خلاصه شي اشکال به ختم شي چې کوم مختصه للصلات ته هغې تقسیم جایز دی په نزد د ائمو ثلاثو خلافا لاحمد خو بیا هم کله کله پکې شور راشي کله پکې جګړې راشي نو مناسب نه دي او چې غیر مختصه للصلات ته هم جومات وقف دی هغه د جومات ته فایدو دپاره دی وقف دی هغه دې له دی که جمع زیات دی پکې ودرېدی شي طبعا هغه دې دپاره دی چې سبا جومات ته ضرورت شي توصیه پکې کولی شم نو حکم د مسجد کې نه دی وقفي دی حکم د مسجد کې نه دی ولې هغې کې بیت الخلا ده جومات کې خو پیاز وخورې نه به راځي هغې کې خو بیت الخلا ده هغې کې خلک واړه بول کوي هغې کې استنجا کوي هغې ته حایضه راغي هغې ته جنوب راځي هغې کې غسل خانه ده نو جنوب خو جومات ته نه شي داخلېدلی نو دغه د ما والا خبره ترې واوره اړو مسله به خلاصه شي قال ابو عبدالله ان قنو څه ته وایي العزق د کجورو غنچک ته وایي والاسنان قنوان او جمم قنوان ده دا قنوان تسنیم ده او جمم ده دې ته جمع خلاف القیاس وایي لکه سنون مثل ته وایي سنوان دوو ته م وایي ډېرو ته م وایي وقال ابراهیم نخعی نه مراد ابراهیم ابن الطهمان مراد دی څه وایي عن عبدالعزيز بن صهيب عن انس راتلو شو نبی رسان ته په مال د بحرین نه وقال انصروه في المسجد نو د جومات نه به کوم حصه واخلم بازارو مسله خلاصه شوه د هېڅ اختلاف د احمد هم پکې نشته او که د جومات د هغه حصه اخله چې مختصه ده نو د بیت المال مال ورکول خو عبادت دی دا اوس خبره نشته او دا اکثر مالو اکثرو په نسبت د ډېرو مالونو اوتیه به چې کوم مالونه حضور پاک ته ډېر زیاتو دا جزیه وه د بحرین خلک مسلمانان نشو جزیه پې مقرر کړه فخرج رسول الی الصلاه او دې ته التفات هم ونه کړه ګوره زما د دې خبرې نه څه معلومیږي چې مونځ یې کو دې ته التفات ونه کړه ویې م ورته نه کتل په سپک نظر یې ورته وکتل خو هغه ځای کې نو چې د مانځه ځای دی که د مانځه نه بهر دی فلما قضى الصلاه جاء راغی فجلس الیه فما كان يرى احدا الا اعطاه دیکھ عباس راغی فقال یا رسول الله اعطنی ما لراکا فإني فادیت نفسی پل دلیل وی وفادیت عقیلا ما ویلیو چې په احد په جنگ بدر کې دی قیدیو نو د ځان فدیه مو ورکړې و د عقیل یې مو ورکړې ورواره یو یاده ده که نه فقال له رسول الله صلی الله حز واخله فحصا لپې یې واچوله په صوبه کې ثم ذهب شروع شو یقله چتویه طاقت یې ونه لره فقال یا رسول الله أؤمر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت تیرا باندې اوچت که ته خو مې مروارې که نه قال لا فنصر منه لقيت كم ثم ذهب يقل فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال فارفعه أنت علي قال لا فنصر منه ثم احتمله شتيك ثم احتلمه ثم احتمله حمل من مقدم دي خان بيوچت کا فألقاه عفدي أولي كي خود نولار فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصوره لدى حرس توجنا فمن پرچو عجبا من حرزه نو پانه سید نبی سلام په داسې حال کې چې یو درهم ټول تقسیم کړل حدیث نو ډېرې خبرې معلومه شوې یو خو دا معلومه شوه چې د بحرین خلکو باندې جزیه مقرر یو دا شو دویم دې معلومه شوه جومات کې مال تقسیمول دریم د پیغمبر مبارک مال ته عدم التفات اړو توجه یې ورنکړه خلکو مال ته ګوري که مال به د پیغمبر مبارک په مخ کې داسې و لکه د پچو او بل څه شی دی مونځ مقدم کول د قسمت نه دا د مونځ یې مخکې و بل دې څه معلومه شوه چې په احد کې عباس ته 2 کسو فدیه ورکړې وه هم د ځان هم درواره د عقیل بل څه پیغمبر له اختیار دی چې چاله ورکوي چاله نه ورکوي جاته معلومه شوه او بل دې څه معلومه شوه د حضرت عباس حرس هم دې معلوم شو زور پسې شه سخا د حضور پاک ته معلومه شوه ورپسې شه باب من دعي للطعام في المسجد ومن اجاب غرض د امام بخاری معلوم کا احکام د مساجد و روان دي مناسبتونه مې د تفریخ دي اسان دي کنه ځکه مې پریخ دي غرض یې څه دی چې د دعوت چاله جمعات کې ورکول چې راځه ما سره روټۍ وخوره او دعوت قبل اول په جمعات کې پروا نشته دا خو مستحب څیزونه دي
د نیکۍ کارونه دي چاله دعوت ورکولم نیکي ده دعوت قبلولم نیکي ده نو دا په جومات کې کولی شي یعنی دا هغه مضمومې خبرې نه دي چې جومات کې ته منع شوې ده شابته دا ځکه امام بخاري دا بابونه اږدي که نه چې بل ځای کې راځي چې کلام مباح هم په جومات کې نیکۍ سوځوي کلام مباح هم په جومات کې نیکۍ سوځوي او د آخر زمانې په اشراتو کې دا راغلي دي چې رفعت الاصوات فی المساجد رفعت الاصوات فی المساجد دا امام بخاری استثناء کوي چې دا مستحب څیزونه دي دا فرض دي دا واجب څیزونه دي دا په جومات کې کولی شي شاه مولانا صاحب اخبرنا مالك بن اسحاق بن عبد الله انه سمع انس قال وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه ناس فقال لي ارسلك ابو طلحه فقلت نعم قال الكرام قلت نعم فقال لمن حوله قوموا دقه دا د ګوره پیغمبر له دعوت په جومات کې ورکړه او پیغمبر مبارک صحابو له دعوت ورکو قبول یې کشابه باب الخزاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء خزاء ولعان فیصله خو د دوه کسو خصومت ختمول دي دا خو فرض دا واجب د کول شي او لعان د ښځې خاوند په منځ کې یو فیصله کول حد به په جومات کې نه قایمه وینه جومات کې پرېوځي قصاص به نه قایمه وینه په جومات کې پرېوځي فیصله خو واجبه ده خصومت د مسلمان دفع کول دي دا خو بهتره ده چې په جومات کې وشي شابته وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرنا ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت رجلا وجد مع امراته رجلا ما له خبر راکړه یو رجل چې ښځې سره بل سړی وموني ایقتل آیا قتلوي به دا زوج هو دې زاني لره نو فتلاعنا فی المسجد دواړو لعان وکړه په جومات کې دې ښځې خاوند او زه حاضر وم دا اوږد حدیث ته رابشي تېر شوی م دی او رابشي تفصیلا په لعان کې رسول الله مبارک ورته ویل چې ښځه دې راوله ښځه یې جومات ته راوست ښځې ته یې ویل تا ګوره ګواهان څلور نشته ګواهان نشته که ګواهان وو خو بیا به ښځې له رجم ورکې واده شوې ده او سړی که واده شوی دی رجم به ورکې او که سړی غیر شادي شده دی نو سل دورې به ورکې دا لعان د ښځې د خاوند منځ کې و چې قرآن شریف یې ذکر کړی دی ښه څلور قسمونه یې خوړل دې سړي چې زما دې ښځه ما په زنا لیدلې ده او پنځم ځل وایي لعنت الله علیه ان کان من الکاذبین ځکه لعان ورته وایي او بیا ښځې څلور قسمونه وخوړل چې ما زنا نه ده کړې ان غضب علیها زما خاوند رښتیا وایي په ما دې غضب نو قاضي به د دواړو منځ کې تفریق راولي دې کې ډېر لوی بحث دی یو به دا ویم چې د لعان څه فایده ده سړی د حد قذف نه بچ شو ځکه چې په ښځه الزام ولګې او ګواهان در سره څلور نه خو حد قذف به میلاویږي نو حد قذف نه بچ شو او ښځه د رجم نه بچ شو دې غټه فایده ده دې کې به زه سوال کوم چې دا لعان ورته ولې دې کې به زه دا هم سوال کوم چې دا شروع د سړي نه ولې کوي او دې کې یو اختلاف هم را روان دی چې آیا نفس لعان تفریق دی او که نفس لعان تفریق نه دی د هغې نه پس په خاوند طلاق ورکوي دا ټول مباحث په ترمذي کې او په بخاري کې خپل بابونه دلته به راځي انشاءالله په مناسبت د باب یې څه شو چې کله دا دې په جومات کې لعان کول او قضا خو ته ویرانله نه قضا وشو که نه قضا څه وه بیا پیغمبر مبارک دا ښځه خاوند یو بل نه جدا کړل دا لعان چې کوي دی چې فیصله وله وکړي نو صراحتا لعان دی او طبعا قضا ده او دې نه ډېرې خبرې معلومیږي که سړی په ښځه الزام ولګوي ښځه په ګناه وویني وجني به نه که ښځه دې په زنا ګیره کړه الله دې مسلمان وساتي وجې به نه وجلو اختیار تاله نشته بلکل نشته دا خلک وجني که نه په غیرت باندې دا ګناه کوي د وجلو اختیار ځکه نشته چې څه پته لګي ښځې سره دې ورانه ده او خلاصېږي ترې نه او تا به وجلي مړه کړې به دې وي او بیا به وایې دا مې په زنا لیدلې ده نو بدنامه دې هم کړه او مړه دې هم کړه تاسو نه پوهېږئ په خبره یو سړي سره به دې ورانئ ښځې سره به دې مرانئ ډېر خلک داسې شته او سړی به ونیو او کور ته به یې راولې ښځه به مړه کړې او دې به مړ کړې او دا سړی په کار راغلی او ښځې زما په زنا کې وه نو ګوره دا به ته نه کې څه پته لګي ته صادق یې که دروغجن دا کار به قاضي کوي قاضي خو بیا ګواهان راولي مدعی له یمین ورکوي
اب حقیقت ته ځان رسی ته به دروغ ووایې د دې وجې نه اختیار دا خلقو یو بل نشي وجلی نه یو بل له حدود او نه یو بل له قصاص ورکولی د پلار بدل هم نشي اخیستی چې پلار دې مړی کړی دی ولې څه پته لګي ته یې ولې هغه در باندې مخکې چې تا باجه کي او یا ته هغه ولې او هغه سره بل اجنبي ولګي بچ شي یا هغه مړ شي ورسره بل هم مړ شي بیا به څه کوې نو د اختیار که قاض بادشاه ورکړه چې په خپله کوې نظام به ټول درهم برهم بشي دا به قاضي کوي مخکې لاړ شوه نو دې نه څه معلومه شوه یو لعان دویم ته څه معلومه شوه جومات کې لعان کاون او وجدمه او لعان خو د سړي ښځې منځ کې کېږي نو دواړه جومات ته حاضرول او دریم قضام ته ثابته شوه اذا دخل بیتا یصلي حیث شاء او حیث امر ولا یتجسس غرض امام بخاري څه دی د چا کور ته لاړې بس اصل په اشیاو کې طهارت دی اصل اشیاو کې څه دی تر څو چې ګوره دا زبردسته قاعده ده چې تر څو څه ظاهري نجاست تا یو ځای کې نی لیدلی بس اصل په اشیاو کې طهارت دا تپوس مه کوه دا ځای پاک دی او که پلید دی هلکه وګوره که نه که پلیت وي نجاست به پرې پروت او که پلیت نه نجاست پې نو پاک دی او که ته ویسې نه ماشوم پې متیازې نه کړې نو بس په جفاف او په یو بس ځای پاکېږي که نه تپوسونه مه کوه زه مکلف په تجسس نیم تجسس به هله کوم چې زما غالب ګمان راشي یا زما شک ذو جهتین راشي چې دې کې نجاست دی او چې غالب ګمان او شک مې نه صرف وهم مې وي نو وهم لم اعتبار نشته اصل په اشیاو کې طهارت دی دا به زه کم کم څیز تپوس کوم دا خو احتمالات په جوماتونو کې هم شته جومات کې دا ټول ماشومان لګي استاد نه سبق وایي ما استاد کیدای شي چې ته پلیته خپې په جومات ایښودي په پوړې پلیته خپې ایښودي بیا به څه کوم کیدای شي ماشوم پې متیازې کړي نو دا اوهامو له اعتبار سر نه شریعت نه ورکوي یعنې معاشره کې به جون معطل به شي څوک به زندګي هم تېره نه کړي څوک به جون هم تېر نه کړي بیا خو به چې زما را جامې نجسې ني ولې ځکه دا ښځه ماشوم لوبی چې ته د ماشوم غلو لی لاس وړي او زما جامو لی نه وړي یاره دا جامې چې دي چې ته ماشومانو پې لاس نه ایښودی وسه نو دا وهمونو له اعتبار نشته بس دا د شریعت غټه قاعده ده نو چې سړی داخل شي بیتن یو کور ته یصلي کم ځای کې چې کم ځای خوښه یا حیث امره یا که هغه نه تپوس وکړه کم ځای وکړم نو که هغه راته یو ځای وښو هلته وکړه او که هغه راته ځای ونه ښو بل ځای وکړه او د تنویع دپاره د چا دپاره تنویع ولا یتجسس تجسس مه کوه چې دا ځای پاک دی او که دا پلید دی او که څه دی د چا ډوډۍ له بوتلې تجسس مه کوه چې دا حلاله ده او که دا حرامه ده او دا چرګوټی دی حلال کړی او که نه داسې مړو او د خدای نوم پې ویلی شوی دی او که پې نه دی ویلی شوی او ښځه چې د پخلی کو چې ته نجس لاس خو بیا پکې نه والی په دا مازدیګر به دی ووایي چې دا خدای دی بې خو باسه وځه او که ستا غالب ګمان ده چې دا سړی حرام خور دی ډوډۍ حرامه ده مه ورته دعوت مقابله غالب ګمان دی هم فقها وایي چې ستا غالب ګمان او یقین و چې حرامه ده مقابله وه او که چرته غالب ګمان دی دا چې د دې سړي دوه مدنه دي حلال هم شته او حرام هم دي نو کو احتیاط دا دی چې مه ورځه او که ورلې نو ته نیت د دې وکړه چې دا مسلمان دی چې دعوت راکوي د حلالو نه به یې راکوي نور کې د حرامو نه مو کې ستا غاړه بنده نه د هغه بنده نه او که د هغه دوه امدنه نو صرف امدن یې د حرامو دی بلې شته دی نه نو بیا دعوت مقابله وه ګوره دا قراین دي نو قراین چې راشي جدا خبره ده والا بس قصه خلاصه وه ته به هوټل والا ته څه وې چې ډوډۍ راوړه چې دله راوړي چرګ دله راوړي رورې دا تا په خپله هلکه لال کړې او که بل چا نه دی اخیستی ولې نو ما چې بسم الله به یې پې ویلې او که به یې پې نه ویلې دا لالولو په وخت کې او بیا تاسو چې حلال که نو کلمې م ترې وغورځولې انځلې مو دی او که نه دغسې کلمې وغورځولې او په غوړو کې مو ور واچو او ای رورې هغه غوړي م د کوم دوکان نه اخیستي وو چې د پلیت نه نجس نه او سحر وختي مو کړی وینځلې او کنو وینځل ایرو یو بل تاسو هم کو اچھا چې پخو چې لاس یې خیرونو پاکو او کو پلیتو آی هاي ابو مولا صاحب
دا لاره نیغه والا بیا د موټل ته رانشي نو دا تبحثونه او تفتیشونه مه کوه اوس هم ډېر خلک داسې وي په دې لاره دا مباح توتان نه خوري دا سړک باندې چې کم دا بوټي ولاړ وي او دا کم توتان دي دا مباح دي دا خو ضایع کېږي دا خوړلی شی نه 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 دا خو د چا ملکیت دی د حکومت دا خو ماله خوړل ښه نه دي او هلته بیا سخات صابون پټی هلته بیا څه کوي لکه د سخات صابون پټی په جیب کې دوه چکې واچوي کله یو دایره کې یو ځای کښېني چې هلته شی والي نو بل ځای کښېني هلته شی والي های های او ځان سره ختم له د جیبه ګوتی کو د کور نه وړي نه هلکه خو تملیک نه دی خو اباحت دی هغه چې پلیټ کې درته کوم شی کېښوده اباحت ورته وایي چې څومره خورې وخوره تملیک خو نه دی چې ته مالک شو ته ګوتی کې چې خپل کور ته وړې نو دومره نیک سړی چې د سړک هغه مباحه توتان نه خوري او بیا دومره نیک سړی دی چې په بچو رحم کوي پردې صابون هم وله پټی زه مخکې ځه شیخ الاسلام دا چل به نه کوي ولا يتجسسوا شبا جبلي باب إذا دخل بيتا يصلي حيث شاء أو حيث أمر ولا يتجسس وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزل راغي عتبان ته په منزل نه ده کې دا اصل کې څه عتبان ابن مالک رسول الله مبارک ته ویلي دی امامو د جومات د کوم جومات امامو مسجد جمعه ورته وایي د قبا نه چې را روان شي مدینې منورې ته په لاره کې راځي ړومبی جمعه رسول الله مبارک په دې جومات کې کړې وه دې امامو نو دې وی زما د سترګو نظر کمزوری چې باران شي زه جومات ته نه شم تللی د الله رسوله مونږ کره راشه یو ځای کې به ته مونږ ته مونځ وکړې نو چې بیا کله زه جومات ته نه شم تللی نو هلته به زه بیا مونځ کوم نو حضور پاک لاړ نو څه وایي این تحب ان اسولیک من بیتک کم ځای کې ته خوښی چې زه درته ستا د کور نه مونځ وکړم نو قال راوي وایي چې عتبان چې فاشرت له الى مکان یو ځای مې ورته اشاره وکړه نو فکبر النبي صلی الله علیه وسلم وصفنا خلفه مونږ یې وروستو صفونه جوړ کړل فصلى رکعتین اوس دې نه څه معلومه شوه دې نه دا معلومه شوه چې مناسبت د باب یې څه دی حیث امره یې لکه تپوس چې وکړه هغې سره مناسبت شو چې کوم ځای وکړم وایي دغه ځای وکړه اشاره یې ورته وکړه پوهېږئ ای خدایا کوم ځای سره مناسبت شو ګوره حیث امره سره پوهېږئ لږ بیدار شئ حیث امرت شو او تجسس یې ونه کړه چې هلکه عتبانه دا ځای پاک دی او که دا پلیت دی اصل پاشاو کې طهارت خو څه سوال وکړه د حیث شاء سره مناسبت رانغی د حیث شاء سره مناسبت رانغی نو که پیغمبر مبارک تپوس نه وی کړی مثلا او مونځ یې کړی وی نو هم صحیح ده ها لیکن بل حدیث به راشي مولانا صاحب وروستو را روان دی وروستو به راشي انشاءالله یو بل حدیث دی دې کې نشته خو وروستو به د انس روایت دی ویلی دیم دی چې انس وی مونږ کره حضور پاک راغی او مونږ کره یو حسیرو اسود من طول ما لبسا یاد دي ونزحناه بالماء نو پیغمبر مبارک پاسې د 2 رکعاته مونځ یې وکړ د هغوی نه تپوس ونه کړ چې کوم ځای وکړم هلته یې تپوس نه دی کړی دلته یې تپوس کړی دی نو هغه روایت د لومبي دلیل شو که د جزء اول دلیل یې را نه وړو د جزء اول دلیل یې هغه د انس والی دلیل شو او یا دا چې که پیغمبر تپوس نه وی کړی تپوس یې نه وی کړی او یو ځای کې مونځ کړی نو دغه به دلیل و اوس د حدیث نه ډېرې خبرې معلومې شوې یو پردي کور ته تلل هلته مونځ کول دا هم ثابت شو بل تپوس ته وکړه کوم ځای کوم بهتره دا ده چې تپوس وکړې او درېیمه خبره څه دي درېیم نفل جماعتن کې به خبره کړې و را روانه ده ما ویلي چې یو ځل نیم کولی شي همیشه نه او تداعي به نه کې خلک یې وله نه دی راغوښتلی دام کولی شي او تبرک به آثار النبی صلی الله علیه وسلم او ردې په ضمن کې تبرک به آثار الصالحین هم دی دام ته معلومه شوه زه اوس ورپسې شه یو عالم راغوښتل چې راشه او زمونږ په کور کې مونځ وکړه
دام دې ثابته شو زه اوس ورپسې شاو باب المساجد في البيوت وصلى البراء بس مساجد فی البیوت اس سے ثابت ہے امام بخاری جمعات کے کور کی جمعات جوڑ خدا گورے اغا جمعات نرے چے کم پا عرف کے مسجد واتا ہوئی مانا لغوی اخلو جائے سجدہ ولی عرفی جمعات زمکا وقفی دے چا مملوکانی دا خو کور دے دا چے کم دے جو چبوترے جوڑا کردے دا یا تختپو شیخاو دے دے یا مسلا نو دا خو وقف ندا نمبر 1 مسجد دا چا مملوک نی دا غر دا مملوک تے مسجد کے تصرف گناہ دا دے کے تصرف کولی شی سبا پدا غزے کوٹام جوڑو لی شی دا خرسول امشی مسجد کے مسنون اعتکاف داخلی لسو دا رمضانو کے دے کے اغا اعتکاف مستحب کولی شی مسنون پکے مسجد تا حائزہ و نافسہ نشی داخلے دے دے کے حائزم کے ناستی دے شی جنوب او نافسم پکے کے ناستی دے شی دا بیلا خبر دا چه آداب دادی ان تنظف چه دادی صفا و ساتلی حدیث کے براش آداب دادی چه دا خوشبویاں و ساتا دا آداب دی آداب دادی چه منزونا پیشوی دی نو لیٹرین پہ مجوڑا وان لیکن کتور باندے جوڑے شریعت کے وبال نشتا دا جمعات نرے چه تے پبل سید نشی بدلا والے زوس مخ کے لانشا وصل البراء ابن عازب فی مسجد داری جماعتا مسجد پہ اعتبار دمانا لغوی و تویخا بالکل ضرورت توجہ پاکی جمع کولے شے ورپسے شاہ وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني يقيل عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن الربيع الانصاري ان عتبان بن مالك وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شهد بدرا من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم گورا مسائل تے اوباس حدیث تیر شوے دے یو خو صحابی دے دویم پا صحابوں کی بدری دے دریم سا فقال یا رسول اللہ قد انکرت بسوری اے ضعوف بسوری اذکرتو ناشنا گرنم منکر گرنم دا مخ کی پشاننا یعنی نظر کمزور دے معلومی کی دا چرستو نظر کمزور شو چه بدر لتا نظر مضبوط درستو سلورم و انا اصلی لقومی دا قوم امام و عدبان پینزم دیسا معلوم شوا چه که نظر کمزوری موی امامتی کولیشی فإذا كانت الأمطار تبارانون شصال الوادي الذي بيني وبينهم طاقت لهم أن آتي مسجدهم فأصلي بهم ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى بلا مسألة سمعلو مشوى تبارك بأسار النبي يوم مشر لدعوت ورقول تراش دما كورك منذك دامت معلوم مشوى فأتخذه مصلى دا عذر دا وجن پکورك منذكو لش دامت معلوم مشوى او دا چې باران راشي او سړی نظر کمزوري دا عذر د تر د جماعت ته دام ته معلومه شو قال راوي فقال له رسول سأفعل ان شاء الله دا دعوت قبل اول معلومه شو تبرک د پاره ان شاء الله ويلم ثابت شو قال عتبان فغدا علي فصبر اغني بسام ابو بکر حين ارتفع النهار فاستأذن ځان سره مرګري بوتل دام ته ثابت شو اجازت غختام ثابت شو اجا کوړه دې که دعوت درکړي می اجازت وغواړه فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت دينا معلومي كي كم مقصد لغوخت يغا مقدم كا دمه نقرأ ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية دا معلومة شوى شاغنا تپوسوك كم زيادة تمنزوك فقال رسول فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين دا معلومة جماعات تنفلو دام ثابت جپردی کور کی منس کامل ثم سلم وحبسناه على خزيرة منبن کا الوا الوام والا جوڑ کل خزیره سے تویلی کیگی دا اولو الوا تاوی لیٹے و تمونگوائی شیرم و تاوی لیٹے و تاوی شیرم و تاوی دا اولو الوا اولو نی کدا اربشوی او کدا غنموی دا سرکی نو آغا زمانہ کی بے پکے زیتون تیلا چول او آغا زمانہ کی بے پکے دا چینو گوڑی پدے کجورا چاولا نو کپے دیوا چول تلبینہ بتے جوڑشی او کپے دیوا نچول خزیره و تاوی صنعنا هذا مجوړ کړه د پاره د حضور پاک دینه دا معلومیږي چې د میلمه د پاره تکلف سره یو خوراک جوړول هم ثابت شو قال فصابر جمع في البيت رجال من اهل الدار اهل الدار د کور خلقنا مراد د رشتہ داران دي ذو عدد فاجتمعوا دینه دا معلومه چې میلمه راشي او د خاندان خلق ورته راجمع شي بل د صحابه من رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته ګور ډېر مسلې وزيخه فقال قائل منهم اين مالك بن الدخيشن هذا قوم يوم مشروا
یا دخشن یا دخیش اصل دخشن دی خو تصغیر که مخلوی لکیگی بعضو ایدا منافق لا يحب الله ورسوله وقال رسول لا تقل ذاك الا تراه قد قال لا اله الا الله يريد بذلك وجه الله پتو لگی دا چه مالک ابن دخشن دا منافق نو ولی دا پیغمبر وی يريد بذلك وجه الله او کتب پیغمبر تا پس پتو لگی دا نو یا پیغمبر آثار لیدلی دی ایمان او یا دا چه کشف پتو شو پیغمبر تا کشف کیگی قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته هذا التوجه خير وهي منافقين وسلمون ذكر من قوة منافق هو واقعي بمنافقين وسركينا استيدا وسر پارا كينا استيدا دي دا پارا شيخوي الترغيب وركي او غيتا الإسلام دعوت وركي دي دا پارا كينا استيدش وقال رسول فإن الله عز وجل قد حرم على الناهي من قال لا إله إلا الله ويبتغي بذلك وجه منافقته وباسي قال ابن شهاب ثم سألت حسين بن محمد دا وقت ابن شهاب دا حديث چانا وريدلو دا محمود ابن الربيع كان بيعمل تپوس اوكا دا حسين بن محمد دا وهو أحد بني سالم دا بنو سالم يو فردو بنو سالم دا عتبان ابن مالك دا قوم وهو او داس عام فرد نو دا غيد سردارانو نو دا حديث تا محمود فصدق وغيب تصديق وقرا ام پا دا قوم فردو دا قوم دا عتبان دا قوم يو كسو دا معلومه شوا چې کم سړی کلمه شهادت لله وای نو باس حرم على النار مؤبد نار په حرام شو کم یو لکه مؤبد نور تفصیل می کتاب الایمان کې د تویلو دو سر پسې شه باب التيمم في دخول المسجد غرض د امام بخاری سره آداب خید مسجد د دخول چې خې طرف مخ کې کا الکه مانو ویلې چې مزیت ته یمین د پچا پرون تیر نشو چې لاړې تو کې خې طرف ته باندې تو کې ګس طرف ته دا خو ما بار بار درته وې وكان ابن عمر يبدا برجله اليمنى فاذا خرج بدا برجله اليسرى ولې چې جمعات کې د لومبم خې پاتې شي او چې روزي چې اخره پورې خې په جمعات کې پاتې شي دا آداب دي مستحبات دي فرض او واجب نه دي ورپسې چا قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الاشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق بن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله تنعله تيمم او کتوه چې اوس خطرال چې ګسخ په بارو باسه نو ګور هغه پاڼه کې مو ورکا وکنه پاڼه کې مو ورکا پزما کې کېدا یا د پاڼې د پاسه کې او یا به اق یوم مستثنا کو نور شانه کله س وصل کې مخې طرف مخ کې کا شانه کله س ها ومنظم وې خې مخ کې کا سرم خره نو خې مخ کې کا ورپسې شاه بس اوس که چرته یو ځای کې جومات جوړه او زاړه د مشرکانو قبرونه دي څه زاړه او دا غیر نه بشو کې او غاړو کې او باسه او بل ځای کې چې یو ځای کې خاخ کې نو جواز اشتاغه ثابت دی او دا هغه قبرونه چې مالک نی معلوم سموي چې مالک ابا نو باسه هغه نه فتنه جوړيږي بیا بس ابا ستا قبر غروانه سبا بستا د مقبره او د قبرونو توهین هغه کوي دیو جن د هغه عبادت خانه بم روانه سبا بستا عبادت خانه روانه نو نه بستا د کم قبرونه شو شابسه حدیث ته معلوم شي چې د هغه اس سوکنی معلوم چې د چا دی او د چا نه دی نو نه بشو کا ويتخذ مكانها مساجد دا امام بخاری دا حل ولې راوړو دې حل څه ضرورت دی نو دا حل هغه ځای کې راوړي چې کوم ځای کې وهم د خلافي دلته وهم د خلاف او غدا چیرې دا خو د مشرکانو د قبرونو ځای دی ټول عمر په د خدای غضب نازل دی عذاب قبر پکې نو دلته به جمعات جوړل ممنوع وي نو دې ځکه حل راوړو لقول النبي صلى لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد نو کده دوی دا قبرونه یو مونږ جمعات جوړ کو نو بیا خو د يهوديانو سره تشبيه رااله نو نه بشوک لرکا وما يكره من الصلاه في القبور او په مقبره کې مون مکروه دي حکم دی بل باب کې روان دي بل حسابه کې په قبور کې مون سره لکا مکروه خدا هغه قبرونه کاکاجي چې قبر دی یا خي طرف دی یا ګس طرف دی یا مخه دی او که قبر شاته نو پروا نشتا شاته
نو پروا نشته. ورأى عمر بن الخطاب أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر اتق القبر اتق القبر. څه مطلب؟ قبر نه یو طرف ته شه، قبر ځان ته مخې ته رانول. ولم يأمره بالإعادة. معلومیږي دا چې که چا د قبر خوا کې منځ وکړ نو مکروه کار خو یې وکړ، څه یې وکړه؟ لکه مکروه کار، لیکن اعاده پې نشته، اعاده پې واجبه نه ده. زو سر پسې شه. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام الأخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنها دا دواړه تللې وې د مکې نه چې کومو صحابو هجرت کړی او حبشې ته تللي و، دا هم په هغې کې تللي و. شابتې ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها یو کنیسه معبد د نسوارو دی ولیدله، ګرجا په حبشه کې فيه تصاویر. نو ذکر یې کړه دا خبره نبي علیه السلام ته، فقال ان اولئک اذا كان فيهم رجل صالح، دې کې به نیک سړی و مړ به شو، نو بنوا على قبره مسجدا ای عند قبره، على معنا عنده، والتعظيم دا غدا قبر، وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. شرار الخلق يوم القيامه څه؟ الله به عذاب ورکوي. بس دې نه څه معلومیږي چې د نیک سړي د قبر خوا کې به جومات نه جوړه، مسجد. نن سبا دا زموږ یو رواج دی، حالانکه پیغمبر صراحتاً منع کړی، صراحتاً یې منع کړی. او نن سبا دا رواج دی چې کوم نیک سړی مړ شي د قبر خوا کې ولا جومات جوړ کړي. هلکه ولې کوې؟ ولې د حدیثو مخالفت کوي؟ دې څه وایي؟ یاره دا به درته فایده رسي که نه، نو ته خپل عقلي سوچونه کوې او د نصوصو خلاف ورزي کوې. وایي د نس خلاف عقلي سوچ کې درته فایده رسي، مونځ کې نو هغه ته خو فایده رسي، فایده هغه ته خپل عمل د وجې نه رسي، ستا د مونځ د وجې نه رسي. ته مونځ په کور کې هم 2 رکعاته وکړې او ثواب دې وروره بخوا، د هغې فایده ورته رسي، تاوان دې ځان ته ورسوه. تعظیم د قبر راغی، د قبور و تعظیم نه خو ممانعت شوی، تعظیم به نه مکمل ممانعت دی، صریح و الفاظو سره ممانعت دی. موږ دا کوو، خلک د نیکانو خلکو قبرونه، او نن سبا ډېر نیکان خلک چې مړه شي نو رایې په جومات کې ښخ کړي، سخت جرم دی. جومات خو وقف د مسجد د مونځ دپاره دی، مقبره خو نه ده چې ته پکې مړي ښخې، خو جومات دپاره وقف مه کنه. دې کې واقف په خپل هم تصرف نشي کولی، ځان له پکې کوټه جوړه کړي او ته پکې مړې ښخې. څو نقصانه دې وکړل؟ یو خو د جومات وقفي دی په مقبره په مړي بند، یو یې دا لوی جرم وکړو، ګناه دې وکړه. جومات کې مړې ولې؟ د حضور پاک خو په جومات کې نه دی دفن. مولانا ګورې تیرو دي خلک، خو د عایشې کوټه به د جومات نه بهر وه، دا خو بیا جومات کې توسیر راغله نو اوس جومات کې داخل شو. خو د عایشې کوټه وه د جومات نه بهر وه او په هغې کې دفن شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. یو پیغمبر خولی شي چې هغه په جومات کې دفن دی، یو صحابي خولی شي چې په جومات کې دفن دی، یو تابعي خولی شي چې په جومات کې دفن دی. دا خو وروستو خلکو د نیکانو خلکو د قبرونو سره جوماتونه جوړ کړي دي، نو دا وهم ته معلومیږي چې دا په جوماتونو کې دفن دي، دا جوماتونو کې نه دي دفن. دا خو وقف ځمکه ده، دې کې ته تصرف کول، وقف کې تصرف بل کولی دی شي. جومات په جومات دي، نو خلک پکې مړي ښخوي. هلکه ولې ښخوي مړي؟ یو دا نقصان، وقف کې دی مړي ښخ کړه، قبضه دې کړه په مړي، ګناه دې وګټله. نمبر 1. دویم دې څه نقصان وکړه؟ دویم دې دا نقصان وکړه چې خلک راځي د هغه د قبر خوا کې مونځونه کوي، هغې نه صریحه منع شوې. او دریم څه؟ که چېرته ته دا مونځ په دې خیال کې چې د قبر والا تعظیم کې، خو بیا خو ډېره لویه ګناه ده. د مونځ سبب د تعظیم د باري تعالی دی، د انسان نه. مونځ سبب د تعظیم د چا دی؟ د باري تعالی د انسان نه. نو چې مونځ ذریعه د تعظیم د انسان ګرځی، دا خو د لوی جرم وکړ. که چېرته نیت ترې دې وي چې دا مړی زما په امورو کې تصرف کوي، خو شرک دی وکړ، او که دا نیت تې نه نو هم ګناه ده. دا زمونږ خلک ګوره صریح نسته نه ګوري، او دا به دې ته به ګوري په مړي د پاسه بسې به مالګه واچوي،
هلکه دا ولې مالګه سره پاره اچې په مړي؟ وایي دا په دې مړي د خدای رحمتونه ورېږي، دا مالګه برکتي شوه. نو دا اوس عقلي سوچ دی، دا شیطاني بدعت دی. بدعت خو ویلې ته چې شیطان به یو شی راته مستحسن ښکاره کړي، شریعت کې به یې راته برابر کړي، د شریعت په اصولو به یې درته برابر کړي، دې ته بدعت وایي. جومات نه زیات رحمت په بل ځای ورېږي. خیر البقاع مساجدها دی، بل ځای نه دی. نو بیا هلته مالګه ولې نه اچوې چې خورې؟ دا زموږ د خلکو باطل سوچ، غلط سوچ. په قبرونو د پاسه غټ غټ ګمبتونه جوړول، بنا د قبورونه منع شوې ده. حدیث کې به صراحتاً راشي دلته چټمن علیه کتاب الجنایز را روان ده. نو چې پیغمبر صراحتاً منع کړي او ته ولې عقلي سوچ کې ولې د پیغمبر په قبر ګمبت دی؟ خدای ته وګوره، ګمبت خو وروسته جوړ شوی دی. اخو د پیغمبر قبر مبارک جوړ شوی په کوټه کې دی، دا نه چې قبر مخکې او کوټه پې وروسته جوړه ده. نه پوه شئ په خبره، هغه دفن شوی په څه کې دی او هغه خصوصیت ته حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم او ابوبکر او عمر وسره ولې دفن دي په کوټه کې، هغه پیشنګویي ورکړې ده. هکذا نبعث یوم القیامه، بلکې د عیسی علیه السلام متعلق یې پیشنګویي ورکړې. نو هغه دفن په بیوتو کې دی، هغه بنا د بیوتو په قبر نه ده. او دا ګمبت خو ځکه جوړ شوی چې دوه ځله د حضور پاک مبارک د قبر د اخراج دغه انګریزانو کوششونه کړي. دوه ځله سورنګان ایستې شوي دي چې موږ به پیغمبر وباسو د قبر نه. دوه ځله، څو ځله؟ دوه ځله دا کوشش شوی دی. نو بیا سیکه ګیر چاپې راچولې چې څوک سورنګ نه باسي، او دیوال یې مضبوط ته وکړی چې څوک روانې ونه کړي، او بره نه څوک روانې ونه کړي چې څوک رانه شي. خو د حفاظت لپاره کوي. وی دا کنه هغه ګمبت دی صراحتاً منع شوی دی، یو شي به صراحتاً منع. نو ولې د هغې کې موږ تاویلات کړو؟ زه اوس ورپسې شه، کوم ځای کې دی؟ وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فنزل على المدينه في حي قال له عمرو بن عوف. دا چې کله قبا نه راغی مسجد نبوي ته، لا مسجد نبوي نو نازل شو په یو اعلا د مدینې ته فی حی په یو قبیله کې. دا لومبې دې ته څه وایي؟ قبا ورته وایي. ورګه دا مدینه وروستو ده، او عوالي ورته وایي، بنو عمرو بن عوف ورته وایي. فاقام النبي صلی الله علیه وسلم 24 نو څلېرویشت ورځې پکې قیام وکړ. ورګه دا بار ملک نه دی، ما دا شی چې ته بندومه خو الو فقام النبي صلى الله عليه وسلم څلېرویشت ورځې پکې تېرې کړې دي. مولانا صاحب ما ویلې دا خبره خو بیا درته کوم. دې کې روایتو کې اختلاف دی چې قبا کې 14 ورځې دي که څلېرویشت دي. څلېرویشت راجح قول دا دی، ما دې له ترجیح ورکړی و. ولې؟ د ګل په ورځ قبا ته دننه شوی دی، غوږ کېده، او د جمعې په ورځ ترې راوتی دی. د ګل په ورځ د بنو عمرو بن عوف قبیلې ته داخل شوی دی، او بیا ترې راوتی د جمعې په ورځ دی. اوس شمېره د ګل نه بل ګله پورې 8 ورځې شوې، بل ګله پورې 15 ورځې شوې، بل ګله پورې څو شوې؟ 15 ورځې شوې. نو چې څوک 14 یادوي نو د زیارت ورځ 14مه راځي. نه د ګل نه مخکې کومه ورځ دی؟ اتوار ورځ 14مه راځي. هغه نه جوړېږي. ښه، نو دا لومبې ګل 8مه، نو دویم ګل 15مه، دریم ګل 22مه. وایه اوس نو ورپسې 9 23مه شوه که 9 څه شوه؟ 23مه شوه. نو چهارشنبه 23مه شوه، نو بیا جمعه نه راځي. او شمېره نو پنجشنبه 25مه شوه. نو نه تېروتمه. تاسو ولې سوچ کې نه پراته؟ یو ګل نه بل ګله پورې 8، بل ګله پورې 15، بل ګله پورې 22. یاد لري دا؟ نو 9 23مه شوه، نو چهارشنبه 23مه شوه، نو پنجشنبه 15مه شوه، نو جمعه 26مه. دا خو 26مه شوه.
نو یوم الدخول و یوم الخروج به ته وباسم پوره ورځې به حساب کم نو دوه ته وباسه نو څو پاتې شوی لکه څلېرویشت نو څلېرویشت یې پوره تېرې کړي دي د ګل ورځ به پکې نه حسابوم د څه ورځه د ګل هغه په نیمه کې ورغلی دی حضور پاک او د جمعې به هم ترې نه حسابوم ځکه دا ته بیا په سهار کې راوتی دی نو څلېرویشت ورځه شوې ثم ارسل الی بني النجار دی ما ماخیلو چې راشئ د مدینې ته درځم دا د مدینې نه یو 3 کیلومتره بار دی فجاءوا متقلدین غاړو کې توره چولې ځکه دشمنانو فکأني انظر على راحلته ابو بکر رد په شاته او پسې ناستو او ډله د بنو النجار ته ګیر چاپېره وه حتی القا سامان یې کېښود بفنا د ابو ایوب فنا څه ته وایي د هغه د دروازې مخې ته چې کوم ځای وکان یحب ان یصلي حیث ادرکته الصلاة چې کوم ځای به مونځ را لاندې کالته به مونځ کوو ویصلي فی مرابض الغنم را روان دی د ګړو چیلو د تړلو ځای کې وانه امر ببناء المسجد هلته په قبا کې خو یو جومات جوړ کړ کلثوم ابن هدم رضی الله عنه حضور پاک له ځای ورکړ فارسل الى ملئ بني النجار ذکر دی مماخیلو وقال یا بني سامنوني بحایتکم ما سر سامنوني څه بیع بالثمنو کې په دې حایط ستاسو حایط هغې باغ ته وایي چې دیوال ته ته دا باغ نه خو یو څو بوټي پکې او پوره دیوال هم نه و تو صرف بنیادونه تې ته وو هذا قالوا لا والله نه لا په پیسو یې نه درکوو لا نطلب ثمنه الا الى الله الا من الله عز وجل وینا پیسې در کوم نو حضرت ابو بکر د خپل جیب نه 10 دیناره ورکړل څو 10 دیناره یې ورکړل د مسجد نبوي ځمکه د حضرت ابو بکر صدیق په پیسو شوې ده په 10 دینارو وایه اوس څومره ثواب اوس ابو بکر پسې قیامته پورې اجور روان دی 10 دیناره په دې باندې شوې ده قال انس فكان فيه ما اقول لكم جديدة قبور د مشرکینو خو پته نه لګي چې زاړه پخوانی قبرونه وفيه خارب څه زاړه کوټې د هغې بنیادونه وفيه النخل یوسو بوټي فامر النبي صلی الله علیه وسلم بقبور المشرکین فنبشت د مناسبت د باب نه بچته وي هغه ډوکي ورته راوویستل هغې بل ځای ښخ کړل ثم بالخارب هغه چې کوم کنډراتو ویخونه د کوټو فسویت او هغه چې بوټي فقطع فصفوا النخل قبلة المسجد هغه د قبلې طرف ته چې سوترې حیثیت شي وجعلوا ویې ګرځول غاړو د دې ځای ته کاڼي کېښودل چې حد برابر شي وجعلوا ينقلون الصخره تیږې راوړنې او دا رجز به وي رجز پېژنې که نه ما ویلو چې قافیه وي وزن ني یا وزن وي قافیه ني یا دواړی او غیر اختیاري د خولې نه وتي او نبی علیه السلام به وسلم وي اللهم لا خیر الا خیر الاخره فاغفر الانصار والمهاجره او د خندق په موقع بیا ویلي تعرض نشته اوس حدیث ته ډېرې خبرې معلومې شوې یو دا چې پیغمبر مبارک لومبې مدینې ته راغی په اعلا د مدینه کې په اوالیو کې دیرو کم قوم کې دیرو بنو عمرو ابن عوف کې دا مسلمانانو نو پیغمبر مبارک دوی سره ځکه دیره شو چې محفوظ هم شي او د مدینې حالات هم معلوم شي درېیم څو ورځې پکې تېرې کړې په اوالیو کې څلېرویشت یاد دي او درېیم ته څه معلومه شوه بنو نجار ته سوال جواب وکړه خپل حفاظت کول یو سړی ځان سره محافظین ګرځئ یا خپل حفاظت کوي دا ثابته شو غاړو کې تور اچول دې زمانه کې غاړې ته تماچه اچول غاړې ته ټوپک اچول دا ثابت مولانا شمس الله افغاني رحمت الله علیه باقاعده به هغه غاړه کې تماچه اچولې وه چې بوډا شو بیا نه اچوله چې بوډا بیا نه اچوله خو چې کله د ځوانۍ دور یې که نه د ځوانۍ نو جزي تماچه به ورته پخوا وي جزي دا قیمتي تماچې وي اوس نشته هغه تماچې جزي تماچه به وي کالتوس به یې غټ کالتوس به یې خوړه دا دغه والا تماچې نه وي دا اوس چې دا کم چینا والا تماچې وي او د فرانس نه راتلې قیمتي تماچې به وي هغه به 32 بور والا وي دا خو 30 بور والا دي که نه 32 بور والا وي جزي به ورته وي غټه تماچه وه او بیا دې غاړې ته اچولې وه صاحب تقریر به یې کو تماچه په غاړه کې دا زمونږ یاد دي ښه مزېدار تقریر به کو تماچه به غاړې ته پرته وه بیا چې بوډا شو بیا تماچه نه اچوله باقاعده به تماچه اچوله او غاړه کې به پرته وه پوه شي په خبره تماچه اچولی شي تماچه دې واچولې دې شرګرد بوله اوس د باندې ټاپه لګوي چې دا څه کوم ملا دی لکه دا دې شرګرد دې ګوره غاړو کې تماچې اچوي
نو د خپل حفاظت پیغمبر مبارک کړی دی چې کله هغه اواز ولګېد چې په مدینه باندې حمله ده او نبی علیه السلام د ابو طلحه اس په سوال وغوښته او پې سور شو بربند نو غاړې ته یې توره نه وپرته د پیغمبر مبارک په خپله نو غاړه کې مقلدي السیوف توره یې چاوال یا د خپل حفاظت دپاره ځان سره ملګري ګرځول دا ثابت دي د دغه آیت نه پس چې والله یعصمک من الناس هغه خصوصیت د پیغمبر دی بیا هم چې مکې ته ته تورې غاړه کې دی او د صحابو تورې غاړه کې نو د دشمن د هیبت او د رعب او د یرې د وجې نه که یو سړي ملګرو ته ووایي چې غاړه کې تورې واچوې تماچې ټوپکې واچوې زما حفاظت وکړې څه بعیده نه ده دا ثابت بعضې مولیان وایي پلان کې مولا هغه ټوپک ګرځئ وایي دا د په خدای بروسه نشته په خدای یقین نشته د پیغمبر نه غټ یقین د بل چا و ته څنګه مولی دا یو شیخ په تقریر کې ویلي صاحبه چا ویلي دي یو شیخ الحدیث ویلي دي صاحبه او دا هغه د خپل دغه کې ویلي دي څه ورته وایي د دستاربندۍ په تقریر کې ویلي وی خلک ټوپکې ګرځوي او ځان سره ټوپک مار ګرځوي دوی په خدای یقین نشته نو مې دا خو د په پیغمبر الزام ولګو د پیغمبر جوړ په خدای یقین نو تا بخاري څنګه خولی ده تا ترمذي څنګه خولی ده زه حیران په دې قمقل خلک دی فجاءوا متقلدي السيوف فكأني بوقوفان نه دي خبر خواران د اردو د درې کتابه ګوري او زه شیخ الحدیث یم شیخ الحدیث مخکې ده فجاءوا متقلدين السيوف غاړو کې تورې چوری دا حدیث به نه خولي طالبانو ته نه پوهېږو نو ګوره دا په الله بروسه شته اسباب استعمالول منافی د توکل سره نه دي اسبابو باندې یقین ساتل چې دا مؤثر حقیقي منافی د توکل سره دي اسباب استعمال کا خو نتیجه پچا ور پرېږده وه په الله دا عین توکل دی په الله دې بروسه وکړه په نتیجه په حصول د نتیجې کې اسباب خو استعمال ہے پیغمبر ډوډۍ نه راخوړلی پیغمبر مبارک اوبه نه دي څښلی پیغمبر مبارک دا یخنۍ ګرمۍ نه ځان په کوټه کې او په لباس کې نه دی پټ کړی رسول الله مبارک غزغره په احد کې نه راچولی دوه زغره یې چولی ځان سره ملګري نه دي ګرځولی پیغمبر تا ته نه وایي چې الواحد شیطان الراکب شیطان یوازې به نه دي ملګري به بوځې دا د کوم دی نه دا څنګه محدثین دي دا خلک نه پوهېږم په خدای توکل نشته ته توکل پېژنې توکل او تعطل نه پېژنې او حدیثو ته ناست دی توبه مې دی خدای ته نو فجاءوا متقلدين السيوف نو دا ثابته شوه دا مسائل مستنبطه وباسه او ګوره ما خیلو ته سوال جواب خپلو ته سوال جواب وکړه فکأني انظر على راحلته دا څه دپاره راوي وایي چې منظر مې اوس هم یاد دی ابو بکر سره شاته و دې نه معلومېږي چې په څاروي دوه کسه سورېدل دا هم دې ثابته شوه او ملأ بن النجار ته غیر چاپېر او حفاظت د پیغمبر دا هم ثابته شوه او بل فنا د ابو ایوب چې راغلی دی بیا مدینې ته کوم ځای کې دی شوی دی شابه ابو ایوب انصاري سره وکان یحب ان یصلي حيث ادرک الصلاه دې نه معلوم چې ارض یې منځ کولی شي د په امم سابقو مونځ به صرف په عبادت خانه کې کېده یاد لري ده زمونږ مونځ ارض کېږي دا هم ته معلومه شو ويصلي في مرابد الغنم دا د رستو باب پکې را روان دی او بل امره ببناء المسجد چې یو ځای کې آبادي کې لومبۍ پکې جومات به جوړه لومبۍ جومات نن سبا خلک پلاټونه ځمکه تقسیم کې جومات نه جوړي جومات ته خلک بیا سوالونه کوي او بل دې څه معلومه شوه جومات له ځمکه په پیسو اخېستل سامنونې بحایتکم د پیسو ځمکه اخېسته او بل دې څه معلومه شوه د قبرونه چې کوم ځای کې زاړه قبرونه مشرکان وباسه ولې وباسه ځکه که هغه ونه باسې نو هغې سره به مونځ کې نو دا خو د مشرکانو دا خو د عبده د اصنامو سره تشبیه راځي بیا او د مشرک د قبر تعظیم راځي لر کوه او مولانا صاحب دا معلومه شوه چې لومبۍ مسجد نبوي د پاسه چت نو غیر چاپېر سوترم ته ثابت چې مخې دیوال ته څه کېښوده او رجز ویلم ته ثابت شو زبر پسې شه باب الصلاة في مرابض الغنم بس مرابض الغنم د ګړو د چیلو د تړلو په ځای کې مونځ کول بلکل کولی شي خو د دې هغه ځای نه چې کوم ځای کې
ما خبره کړې ده بیا درته وایم اجمالا پنیز زمونږه او د شافعي صاحب ابوال د ما یوکلو لحمه نجس دي غیر ما یوکلو کې خو اختلاف نشته او پنیز د امام مالک او احمد سدي طاهر دي یاد لري او د امام بخاری میلان مسلک د احمد او د مالک ته دي نو دې مرابض الغنم یادوي ها ته یادوي لکه وی دې کې کولی شي وی ولې دا ما یوکلو لحمه دي نو چې ما یوکلو لحمه دي نو بولې پاک دي خدای ته وګوره د مرابض الغنم نه هغه ځای مراد دی چې کم وسره د شپونکي د سرونکي د ملاستې ځای دی هغه یې ځان له یو کوټه جوړه کړې یو صاحبان یې جوړ کړي هغې کې سملي هغې کې میلمانه ورسره کیني هغې کې ډوډۍ خوري هغې کې دمه کوي هغه ځای ته مراد دی دا نه چې د بولو د پاسه به څوک کیني که پاک هم دي مولانا صاحب طاهر هم دي نو بوی کوي بدبویه دي جامې کا کړی او د ګډو چیلو هغه ځای کې ځکه چې هغه ګډه چیلی متیازې کوي نو ښه ټیټه شي ځای نه لري نو هغه ځای ته مراد دی او مرابس کې مې خبره کړې مې روبوس څه ته وایي د ګډو چیلو ملاستې ته وایي نو وایي دا هغه ځای دی چې کوم ځای ګډه چیلی تړلې شوي خدای ته وګوره څوک عاقل خو څه کوي صحابي خو څه کوي یا تابعي خو څه کوي چې یو عاقل به هم دونه کي چې که د ګډو چیلو دا پچې ورڅه پاک هم دي او ته د هغې د پاسه جانماز ور واچې او څادر ور واچې او مونځ ور باندې وکړي یا لکه داسې به څوک وکړي چارې به هم ونه کړي دا څه کوي او ګډو چیلو سره خو یو پلار هم رواني که نه هغه څوک یې هغې ته خر وایي لکه ګډو چیلو سره یو رواني که نه روان دا خر مخکې رواني به دا ټول دا ګډه چیلی هغه پسې روانې وي نو ګډه چیلی یوازې نه پکې بابا هم دی مخکې ده وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن ابي التياح عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم ثم سمعته بعض يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبني المسجد. راځه اوس سليمان ابن حرب هم تېر شو ابو التياح تېر شوی دی يزيد ابن حميد ما درته ویلي بصري عن انس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال كان يصلي في مرابض الغنم نو هغه ځای ته ماله چې د هغې د متیازو د پاسه هغه پیغمبر چې حلاله اوږه او پیاز نه خوري ولې نه خوري وایه که نه بیا جبریل نه راځي بوی کوي پاک شي حلال نو د ګړو چیلو د بولو د پاسه به څنګه او هغه پیغمبر چې صفایه څونه اهتمام ورکوي چې صحابو ته د جمعې پر ورځ وایي بوی نه راځي ګورې شا به یې غسل وکړي لومبی یې پرې غسل واجب کړی او د تنظیف د نظیفو وایي د نظیفو تنظیف او د جوماتونو د کورونو متعلق تنظیف اډر ورکړی دی به څنګه وکړي دا مخکې دا وه نو دا هغه خاص ثم سمعته يقول كان يصلي في مرابض الغنم قبل ان يبنى المسجد یا يبني المسجد د جومات نه مخکې خیر که د جومات نه پس هم دلته نفل کې یا مثلا جماعت پکې د عذر د وجې نه کې نو کولی شي مونږ وایو یا تخصیص ته مرابض الغنم ولې کوي په دې وجه نه چې بولې پاک دي په دې وجه چې هغه چې متیازې کوي ګېډه چیلی نو هغه خاص ځای که دې خالي د ټیټه شي ښه ګډه چیلی ته کتلي چې متیازې کوي د ټیټه شي لږ ځای لري ورپسې شه باب الصلاة في مواضع الإبل مواضع الإبل یو منټ یو طرف ته احمد ابن حنبل سوی وی احمد او مالک چې ابوال د ما یوکلو لحمه څه دي لیکن بل خوا وی اوښ سره مونځ مکروهه دی بلکې مکروهه نه وي لا تصحو هلکه ولې لا تصحو شابه وجه ووایه که نه ولې لا تصحو د اوښ بول خو ستا په نس پاک دي طاهر دي لا تصحو ولې وی امونږ ورته مکروهه وایو ام تحریمي ورته نه وایو تنزیهي ورته وایو ولې وجه درته زه ویم ته پرېږده وه زه درته ویم بولې نجس دي مکروه تنزیهي په دې نسبت ورته وایو چې یو خدا دی چې اوښه برلار کوي کله کله یاد دی د دې خولې نه یو پوکڼی راوباسي تاسو کتلې ده پوکڼی راوباسي او ډرار شروع کړي ته وایې ګنې سم هغه دغه والا ټیکټر دی چې ډزېږي غرار کوي نو خشوع خضوع کې د فرق راځي او چې کوم شی مفوض د خشوع خضوع هغه مکروه تحریمي نه مکروه تنزیهي وي قاعده نمبر 1 نمبر 2 څه دي نمبر 2 دا مه وایه چې دا ځای
پاک دی. نه دا مو وایه هغه ځای که بولې کړي خو بیا نجس دی مونځ پرې نه صحیح کېږي خو که هغه ځای پاک دی ورته مونځ کوې نو بله وجه ده بله سره هر وخت به زړه کې سوچ وکړي چې خدای اوښ شا نه کړي د ګډه چیلې کې دا وهم نه را دی په اوښ کې دا وهم را دي ولې د اوښ بمبه کم طرف ته را لکه شاته ده د اوښ بمبه کم خوا ده شاته پوه شي په خبره نو شا به کي نو هر وخت به دې سوچي چې خدای شا نه کړي او چې شی کړو موتیا دې ونه کړي نو خدای موتیا دې خو زما دې پټکي له را رسوي دا به څه کېږي نو دا خشوع خضوع فوت کوي غرار شروع نه کړي روانې شروع نه کړي چې ته ونه درېږي ما ته شا کې موتیا دې را باندې ونه کړي نو مفوت د خشوع خضوع دی نو ځکه ته شریعت کې منع راغی نور جواز بې راته اوس ثابت کړم د امام بخاري میلان دلته مسلک د احمد سره نه دی ائمه ثلاثه سره دی شابته رد کوي په احمد شامه قال حدثنا سليمان بن حيان قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يصلي إلى بعيره وقال دا قدی اوخ ته مونږ کاو نو معلومیږي دا چې د اوخ په جام کې مونږ کولی شي که نه ای خدایا دا د اوخ ځای خو مخامخ او که یو ځای کې منع راغلی ده چې پیغمبر مبارک په ما مرابض الغنم کې مونځ کاو مبارک الابل کې به نه کاو ما دا حدیث ویلی دی صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل هغه ابوالو د ما یوکل لحمو کې خبره تیره شوې ده څه مې ویلو صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل څه مې وی یو دلته حدیث وایه صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل هغه او دینه جواز معلوم شو دا اوخ د تړلو ځای کې اوخ دی که نه دا دی هغه څه هغه محمول دی په کوم صورت باندې وایه شابه هغه محمول دی په هغې چې ستا به وهم راشي برولار شروع نه کړي ستا سوچ به دی چې چېته متیا دی را باندې ونه کړي نو مکروه تنزیهي شو دا ما په دې کې دلیل ګرځولی چې که ابوال د ما یوکل له طاهرو نو بیا صلو فی مرابض الغنم چې وایي ولا تصلو فی اعطان الابل ولې وایي دا خو ما یوکل رحمه دی هلته ما خپل دلیل کې دا پیش کړی نو دا د دې نه جواز معلوم شو هغې نه کراهیت تنزیهي او دا څه شی دی دا خو اوښ ملاس دی که نه یصلي الی بعیره نو هغه وهم پکې د متیاز هم نه راځي او د برلار هم نه راځي برلار هله کوي چې ولاړي متیاز هله کوي چې ولاړي وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله دې مناسبت د باب شو نو اوښ ته مونځ کولی شي رد شو په احمد ابن حنبل نو مبارک الابل کې هم جایز دی او که کوم حدیث ته ممانعت دی مکروه تنزیهي دی ما درته ووایي ورپسې شی باب من صلى قدامه تنور نار شيء مما يعبد فأراد به وجه الله عز وجل بس یو سړي مخکې تنور دی څه شی دی لکه تنور دی یا شیء مما یعبد خو ګورې سوا دوه قسمه سیز دی مولانا صاحب یو هغه سیز چې هغه مختص د عبادت دپاره ځان پوهې که یو هغه سیز چې هغه مختص چا دپاره دی د عبادت دپاره هغې ته خو مونځ کول حرام دي لکه بوت ته مونځ کې هغه جوړ شوی د عبادت دپاره هغه جوړ شوی دی دپاره چې خلک دی غیر الله عبادت کوي او خلک دی غوښتنې کوي او خلک یې الله سره شریک کوي نو هغې ته مخ کول دا علامه د تکذیب د کفر دی څه دی لکه کفر ما د ایمان په تعریف کې یو قید ذکر کړی که ستاسو یادي څه مې ویلي غیر مقترن بامارة التکذیب نو که ته وایې زه سوچه مسلمان یم الله رسول هر څه منم نو بوت ته یې سجده ولې وکړه هلکه دا ټکې مې ویلی صنم یا بل څه شی دی لکه صلیب صلیب ته یې ولې سجده وکړله دا علامه د چا ده د تکذیب معلومیږي ده چې ته دروغجن یې په دې ایمان کې که ایمان دا به نه وی چې تشبیه د کفارو سره ده تشبیه خو حرامه ده کفر نه دی تشبیه د عبده او د اصنامو سره ده تشبیه د عبده او د اصنامو سره حرامه د کفر نه دی ای های خدایه نه پوهېږئ ستاسو بعضې اردو شارحینو لیکلي دي ځکه درته وایم تشبیه د عبده او د اصنامو سره شابه کفر نه دی څه دی حرامه ده
تشبیه د عبادو د اصنامو سره د غیر الله سره کفر نه دی، څه دی؟ حرام. او دا خو کفر دی، دا علامه تکذیب ده. ته بت ته سجده کې تشبیه نه ده، تشبیه نه عین بت ته خوښ دی. سجده خلق هغه ته کوي چې هغه متصرف په امور کې، چې څوک بت ته سجده کوي متصرف په خپلو نافع او ضار یې ګڼي، دا کفر دی، دا علامه تکذیب ده. ته دروغ وایې چې زه مؤمن یم، ته مؤمن نه یې، علامه تکذیب ده. قرآن شریف دې په قاذوراتو کې وغورځاو. علامه څه ده لکه ته دروغ وایې چې زه مسلمان یم، د قرآن توهین به دې نه کوم. په قرآن دې خپې کې ښودې. ډېر خلک د جوماتونو نه بلفونه پټوي، قرآن شریفونو پړی جوړه کې پې وخېږي. دا شوي دي پکې د جومات نه کوز کړي دي، قرآن شریف پړی کړی دی، په هغې ختلي دي. دا کفر دی. تا توهین وکړه د شعائر الله او د قرآن توهین دی وکړه، ته ځان ته مسلمان وایې، دروغ وایې، دا دروغ وایې، دا کفر دی. نو یاد وساته یو هغه څیز دی چې د هغې وضعه د چا دپاره شوي؟ ای خدای، د عبادت دپاره. چا دپاره؟ عبادت دپاره. یو هغه شی چې د هغې وضعه چا دپاره شوي؟ د عبادت. وضع یې د شرک دپاره شوي، نو هغې ته مخ کول خو کفر و شرک دی. خلاصه شو خبر. یو هغه څیز دی چې وضع د شرک دپاره او د عبادت دپاره نی شوي، خو بعضې خلک یې استعمالوي هغې دپاره، لکه اور شوس. اور خو وضع دې دپاره نه شوی، اور خو خلکو دې دپاره نه بلی چې عبادت مونږ چې اورونه بلو خو مونږ پې پخلی کوو، ډوډۍ پې پخوو، ځان پې ګرمو، هیټر. بت خو جوړ بل مقصد لري، صلیب خو جوړ بل مقصد لري. دا خو هغې له نه دي جوړ که نه یار؟ دې کې نور منافع شته، حلال منافع شته، جایز منافع شته. یوه نو که ته مخکې د تنوري، مخکې د هیټري اکثر په دې جوماتونو کې هیټرې لګېدلي که نه لګېدلي؟ مخکې د هیټري، مخکې د تنور وي. نو مولانا صاحب دې کې زمونږ او د احمد ابن حنبل او د جماهیرو مسلک دا دی. امام احمد ابن حنبل، امام ابو حنیفه، جماهیر چې دا مکروه دی. خو ګورې مولانا صاحب یو خبره ذهن کې واچوه، هغه اور مکروه دی چې هغه علی وجه خاصین وي. ګورې زمونږ په دې وطن کې دا هیټرې زه اکثر دې خلکو ته وایم چې تاسو دا هیټرې لګوئ نو تاسو مهرباني کوئ دا لږې اوچتې لګوئ، یا د قبلې دیوال کې مه لګوئ، په کوم دیوال کې ولګوئ؟ شمالي دیوال کې یا جنوبي دیوال کې یا شاته. نو خبره به د هر قسم احتمالاتو نه وځي. خو خیر زمونږ په دې وطن کې که خلک هیټرې لګوي نو ښکاره د دې دپاره لګوي چې په جومات کې حرارت پیدا شي، جمع دی او خلکو ته سهولت پیدا وي. دا تشبیه نه راځي د کفارو سره. هغه هغوی چې د اور په کومه طریقه عبادت کوي، هغه یو مخصوص هیئت سره کوي، د هغه یو مخصوص هیئت او په هغه بنیاد کوي. خو بیا هم زموږ علما ورته مکروهه وایي. امام مالک رحمت الله علیه خو وایي که مونځ دې اور ته وکړه او وقت باقي وي نو بیا به اعاده کوي، او که وقت تیر شوی د اعادې ضرورت یې نشته. مالک خدا وایي، او شافعي ورته مطلق جایز وایي، او زمونږ او د احمد ابن حنبل په نسبت مکروهه دی. یاد لري دا خبره؟ څو قسمه شو؟ یو هغه چې هغې وضع او اختصاص چا دپاره یي؟ د عبادت دپاره یي. هغې ته خو مخ کول، منځ کول څه دي؟ شرک دی، کفر دی. یو هغه دی چې وضع د عبادت دپاره نی شوی، خو یاره غیر الله یې د عبادت دپاره استعمالوي. نو شافعي صاحب وایي کوه پکې مونځ. مالک وایي که په وقت باقي واپس کوه، او که وقت تیرو واپس به کوه. او احمد جماهیر چې څومره دی هغې ورته مکروهه وایي. زمونږ په نسبت مکروهه ده. نو کوشش کوئ چې په جانب شمالي، جنوبي یا مشرقي کې وي، او که په مخ کې دیوال کې وي نو کوشش کوئ چې د اوچتې وي. اگر چې دا هغې وضع خاصه سره نه دی چې مجوسیان په کومه وضع خاصه د اور عبادت کوي، نو هغې سره دی هم نه. من صلى وقدامه تنور او نار او شيء مما يعبد، و د دې شیء مما يعبد نه به کومه اخلمه. د خو نه فتح الباري کې خو حافظ ابن حجر لیکلي چې بوتان هم پکې داخل دي، خو ما ته بوتان ویستلي دي. ښه، شیء مما يعبد هغه شی چې د هغې عبادت کېږي. لکه ډېر خلک د نور عبادت کوي او ستا په مخ کې پوسټر کې نور جوړ شوی دی،
ډېر د سپومې عبادت کوي او ستا د جومات په مغربي دیوال سپومې جوړه ده ډېر خلک د ستورو عبادت کوي او ستا په مغربي دیوال د چا نقشې جوړې شوي دي د ستورو شوي دي دا مثال فاراد به وجه الله عز وجل وقال زهري نو اوس مناسبت یې څه دی قال زهري اخبرني انس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي النار وانا اصلي دا شیطان مونځ کو نو شیطان ورته څه شی ورپېښ کوایه اوره لیکن په دې قیاس دا د چا دلیل شو د شافعي صاحب هاي د چا دلیل شو لیکن مونږ وایو د استدلال دی ټیک نه دی هغه غیر اختیاري ورته اور پېښ شو یا لکه وایه که نه هغه څه چې پېښ شو غیر اختیاري اور پېښ شو غیر اختیاري خو که چاره ته بوت هم راوغورځاو غیر اختیاري خو که چاره ته څه ورته وایي صلیب هم مخې ته راوغورځاو نو تا ته څه نقصان نه هغه غیر اختیاري دی دا خو اختیاري او قصدن نه دی زما خبره خو په اختیار او په قصد کې ده نو خلاصه د کلام دا که هغه مخصوص طریقې سره اورو او ته هغې ته بلکل مخامخ ودرېږې ګورې هغې ته څه ودرېږې مخامخ یاره تشبیه د عبداو د غیر الله سره شوه نو مکروه تحریمي دی او که مقصود دی هغې ته مخامخ ودرېدل نه هغې ته مخامخ ودرېدل د مقصوده نی او هغې وضع خاصې سره هم نی نو زه به راته ویم چې جواز شته جواز شته خو کوشش کوئ چې د احتیاط ته ما مخکې ذکر کا زه ورسره پسې شه وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال ان كسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رأيت النار فلم ارى منظرا كاليوم قط عن ساعة دغه دی اریت النار فلم ار منظرا کالیوم دا غیر اختیاري اور وته جهنم وته خدای وخوا نو په دې باندې قیاس مه کوه چې دا خو جایز دی اخو جهنم یې وته وښودله لرې نه دا نه چې ګنې مخامخ او بل غیر اختیاري پیغمبر مبارک اور ته نه ولاړ نو په دې قیاس مه کوه زه ورسره پسې شه او حدیث ته څو مسلې معلومې شوې یو دا چې پیغمبر مبارک صاحب کشف و دا دی ګوره مانځه کې ورته کشف شوی دی ورپسې شه مولانا صاحب بس په دې د ټولو علماء اتفاق دی مولانا صاحب چې که شاته د قبر ورته مونځ کې جایز دی هېڅ نشته او په دې د ټولو علماو اتفاق دی که مخې ته د قبر نو تشبیه راځي د عبده او د غیر الله سره نو مکروه تحریمي دی حرام خو نه دی خو مکروه تحریمي دی او په عامه مقبره کې مونځ څه حکم لري چې دیوال پکې وي خو جایز دی او که دیوال نه په مقبره کې خلکو جوماتونه جوړ کړي او دیوال پکې نشته نو د هغې څه حکم دی نو داود ظاهري او احمد ابن حنبل ورته مطلقا حرام وایي شابسې داود ظاهري احمد ابن حنبل ورته څه وایي مذاهب ووایه مطلقا حرام وایي او امام مالک ورته مطلقا جایز وایي او ته خو خدای ته کې او د هغه دویم قول دا دی که وقت باقي دوباره وکړو که وقت باقي نو شوی دی او امام شافعي رحمت الله علیه څه وایي وایي که دا مقبره منبوشه ده چا کنستلې ده نو بیا نرې صحیح مکروه دی تحریمي ولې وایي د مړي هغه هډوکي او هغه غوښې به پکې راوتي وجه دا وایي او که مقبره غیر منبوشه ده نو بیا وایي جایز دی او زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نسبت باندې مکروه ده زمونږ د امام صاحب په نسبت مکروه که منبوشه ده او که غیر منبوشه ده بیا درته وایم د احمد او داود ظاهري په نسبت په مقبره کې منځ کول څه دي حرام دي ما ته راووایله غوندې مقبره کې منځ کول څه دي حرام دي او په نسبت د امام مالک صاحب مطلقا جایز دویم قول مې هم درته وایي او د شافعي صاحب په نسبت باندې که منبوشه راکنستې شوې ده که خاوره یې راایستلې شوې ده بیا مکروه ده والا فلا ولې کراهیت وجه هغه څه وایي وایي د مړي هغه وینې هډوکي غوښې به بار راوتي نجس او زمونږ په نسبت باندې شابته په مقبره کې منځ کول مکروه دي مطلقا که منبوشي که غیر منبوشي مقبره کې به نه کې ولې به نه کې یو تشبیه راځي د عبده او د غیر الله سره مړی ته مخکې پروت دی بل تعظیم د اهل قبور راځي تعظیم د چا راځي د اهل قبور خدا ګورې مقبره پیژنې
ما فيه قبورة كثيرة او که یو قبر هغې ته مقبر وایي که یو قبر هغې ته څه وایي مقبر او مقبره څه ته ویلې کېږي ما فيه قبورة كثيرة مقابر جمع د مقبرة ده ورپسې اشاره وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا من صلاتكم نفل سنات تهجد اوكي ولا تتخذوها فرض نګورئ لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد كعذر نو بیا فرض کول شي عذر باران تم وی گلې تم وی یخنې تم وی عذر د دشمن یری تم وی ولا تتخذوها قبورا ور جمع شو قبور خا نو چې جو قبور جمع شنو مراد څه شي شو مقبره ولی ځکه مقبره کې منځ نه صحیح کېږي نه دی جایزه مکروه دی نو کور نه مقبره مه جوړوه مقبره ور تشبیه په څه کې شوه لکه وایه چې مقبره کې منځ نه دی صحیح نه دی جایز یا مکروه یا هر څنګه چې دی نو کور نه هغه مه جوړوه نو دې دا معلومه شو لا تتخذوها قبورا دا ته معلومه شو او ما سره په دې کې حدیث په بخاری کې تیر شوی دی او په شرط امام بخاری نو ذکر راونړه الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام هلکه ترمذی کې تیر شوی دی کله نه تیر شوی دی کنه الارض كلها نه تیر شوی حضرا بشي او رشتہ کتاب المساجد دلته پاتې دی کتاب المساجد پاتې دی په ترمذی کې چې زمکه ټوله چې دا الارض كلها مسجد یاد کما سره وای الارض كلها الا المقبره والحمام مگر مقبره او حمام نو هغه مضبوط روایت ته مولانا سے فرد په شرط برابر نو صحیح امام ترمذی به و چې هذا حدیث حسن صحیح ربش فرد په شرط برابر نو وجه څه شو مولانا صاحب وایا یو تشبیه راځي د عبادت د اصنام سره دویم سره دی تعظیم د قبور راځي یو خبره د تاسو ته خارجي وکما په سابقه کې بعضې څیزونه جایز و زموږ د امت نه خدای لرې کړل ولې ځکه په سابقه کې هغه ذریعه د شرک وګرځېدل لکه تصویرونه هلته جایز د سلیمان علیه السلام په واقع کې راځي چې یعملون له ما یشاء من محاريب وتماثيل وجفانا كالجواب اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور تماثیل څه ته وایي تماثیل سایه‌دار تصویر ته وایي بوتان چې ورته مو وایي دا جایز او سجده غیر الله ته د تعظیم جایزه وه سجده غیر الله ته د تعظیم جایزه وه آدم علیه السلام ته سجده شوې دی او دویم څه دی یوسف علیه السلام رونه خروا له سجدا لیکن دا څیزونه په سابقو کې شرک وګرځي زموږ د امت نه خدای پاک دا حرام کړ هغه سایه‌دار خو څه کوي چې غیر سایه‌دار تصویرونه حرام شي او سجده لو كنت آمرا ان يسجد احد لاحد لامرت النساء ان يسجدن الى بعولتهن دا حرام شي یو بل نقطه د توې مال راشي بل سره د جنازې منځ په بل منځ کې سفره اس فرق هم نشته نور منزلم شرط طهارت دیلم شرط نور کم توجه قبله ته دې کم توجه قبله نور کم طهارت د لباس دې کم طهارت د لباس نور کم طهارت د مکان شرط دې کم طهارت د مکان شرط نور کم طهارت کې او دس پکې وضو دې کم وضو دې بلکې نور انفرادیم کول شي د انفرادی نشه کوله لیکن رکو سجده پکې نشته ولې دا مو چې د مقبره کې کېږي نه که د مقبرې نه بارم کېږي نو رکو سجده نشته پیغمبر مبارک خو مقبره کې جنازې مونځ نه کو د مسجد نبی نه باندې ځای مقبره خو بقي وه بیا هم پکې رکو سجده نشته ولې خو مونځ دی که نه مونځ دی لا تصلي علی احد منهم تکبیر دی پکې
توجه قبله ته ده، کلام پکې حرام، حرکات پکې حرام، خروج په تسلیم سره دی. ولې پکې رکوع سجده ممنوع ده؟ ته خو که الله ته کې، ته خو دې مړي ده نه کې. نه، په لاره به یو مشرک تېرېږي، ابه څه وایي؟ ابه وایي ښه ما د غیر الله د سجدې نه منع کوي او د رکوع نه، او په خپله یې ورته کوي. ګورئ هغه مشرک به وایي د دې شایبې د وجې نه الله پاک د جنازې غوندې اهم منځ نه رکوع او سجده ختمه کړه. دا امت خدای د شوایبو د شرک نه هم ساتلی، مکمل یې دې ساتلی د شوایبو د شرک نه، ځکه دا شیان په امم سابقو کې ذریعه د شرک ګرځېدلی ده، نو خدای د امت محفوظ ساتلی دی. دا اوس ورپسې اشاره باب الصلاة في مواضع الخسف والعذاب ويذكر أن او عليا دې کې مونځ جایز دی، منع نه دی، مکروه دی، مکروه دی، کراهیت دی. ولې؟ ځکه کراهیت په څه وجه دی؟ کراهیت په دې وجه دی چې دا د عذاب ځای دی، پته عذاب نازل نشي. کراهیت په دې وجه دی چې پیغمبر مبارک ویلي چې دلته کې مې سارې غزت دی. زه اوس ورپسې اشاره ويذكر أن عليا رضي الله تعالى نور مونځ که دی که مونځ دې صحیح دی، عادت در باندې واجبه نه ده. نور که نه جمع فوت کېده پکې کولی شي، وقت د نه فوت کېده پکې کولی شي. شابه دی. ويذكر أن عليا رضي الله تعالى عنه كره الصلاة بخسف باب او د دا راوړه د مطلب په نس جایز دی. شابه سي. قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين دا چې تبوک لتلله د عادیانو کورونه ها، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم. نو ګور یو خو د علي اثر راوړو، بل خو حدیث مرفوعه راوړو، فیصله پته پرېښوله چې جواز خوشته علي کړی دی، خو قصدن پکې مکه و چې وقت وي ځان ته وباسه لئلا یصیبکم. نه څه معلومیږي چې عدم صحت نشته، خوف او یره د دې چې عذاب درونه رسي، نو دې سره مونځ مکروه تنزیهي ګرځي، مکروه تحریمي نه ګرځي. بس پکو مولانا صاحب. څه دی؟